अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज्जतमंदो मशरानो ज़वानानो कशरानो पकोर के नास्तो औरीदुन को ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख के द अल्लाह पा दरबार की दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक वेलू तौफीक राखी और बिया दे अल्लाह मोंग टोलो ला पागा हक बांधी द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो तेरशवी जुमा बांधी मंग स मुख्तसरा गंदी खबरा पशानी अमीरी माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बांधी कड़ी वा और यकीनन अमीरी माविया सिर्फ सहाबी ना बल्कि कातिब द कुरान उम्दी। यकीनन अमीरी माविया द सहाबा किरामो चिकम द्रेमा तबका दागे सिपाही सालार हम दे और यकीनन अमीरी माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिकमा बेड़ा त्यारा करे वा द अल्लाह दा दिन दा जिहाद पारा दागे बानी और मौजूद हम दे और यकीनन द आगा लखकर सिपाही सालारों के हम दे। अमीरी माविया यो लुई सहाबी दे लुई सहाबी और यकीनन उलमाए किराम बिलखुसूस चिकम खतीबान दी मुकर्रिर दी और चिकम तारीख से लगाव साथी नो दागुई कि अमीरी माविया 65,65,000 मुरब्बा मील द इस्लाम झंडा लहरावा खड़े तकरीबन 19 काला दौर खिलाफत 19 कालों के तकरीबन 4 हुक्मरान पाते हुए थे
دسو د 54 ستا د صوبې دا خو دغه په مخ کې سوم نه دي دغه نه زمونږ مالی دې ته به صوبه ګوټي وي د پښتنو هغه تصغیر به ته جوړ کړو څنګه چې هغوی وړوکې غونې مولا ته مولا ګوټې وي نو چلو ستاسو په هغه ژبه کې صوبه ګوټې دا څه صوبې دي دومره غونې صوبې دي دا ترې نه هم نه سنبالېږي باوجود د دې نه چې دومره محکمې دي چې حد پې تمام دي خو د هغې نه باوجود د نظر دوړاو کا نه محفوظ دی نه د چا جان محفوظ دی نه د چا عزت محفوظ دی نه د چا کور محفوظ دی صوبې څلوره اور امیر معاویه 54 صوبو باندې حکمرانی وه 54 صوبو باندې او زه به نور څه ووایم د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې زمونږ پښتانه ورته لوی ځوان وي او یقینا ځوان و واقعي ځوان دغه په دا قول به تاسو اورئ د علماؤنا د خپل یا اسی په تقریرونو کې چې حضرت امیر معاویه په باره کې چې هغه کومه جمله استعماله کړله چې په یو ګوړه باندې چې پښتو کې ورته موږ چې په هغې باندې سور او د نو زه د خپل د نجات لپاره دا کافی ګڼم امیر معمولی صحابی نه دی امیر لوی صحابی اور یقینا یو چې د یو دا چې د یو داسې صحابي معمولی صحابي نه دی حضرت کرم الله وجهه نه چاته پوس وکړو چې یاره ستاسو په مابین چې کم ستاسو په مقابل کې کو هغه حضرت کرم الله وجهه ورته جواب کې ووي چې نه اخو د دشمن د کفر دشمنو منافقو حضرت په قرآن بیا هغه څوک بیا هغه څوک زما نو ځکه خو موږ ویو که نه چې خبر علي او معاویه باید اوس چې نه مني نو څه پې تندر دې پې ولګي تندر دې پې ولګي که او علما طلبا سورة چې کوم اصول ذکر کوي د معاشرې لپاره نو په هغې کې اصول دا هم ذکر کړی دی چې غیبت به نه کوئ شپږم نمبر اصول دی بیا صحابي دی څه کمی ځان یې په خپله پیش کو حد پې جاری شو دو صحابه دغه په باره کې خبره کوي چې داسې ووي لکه نور مخې ته نه ځم نبي چې دا واورېده خاموشي اختیاره کړه چې مخې دا څاروی چې وپرځي دا خپې چوتې شي
نبی فلاں اگو جی یا رسول اللہ وی فلاں وی جی یا رسول اللہ وی راشد آخر غوخه اخرى اگو یا رسول اللہ خر غوخه خو اسیم حرام ده بیا مردار بیا داسې پرسیدل هغې وسمو چې ضرور غوښه خوړله باوجود جرم ثابت شوی په خپله په ثبوت پیش کړی ځان یې حاضر کړی دی خو د نو صحابه د تنقید نه بالا تر دي دا باز یو نیموي کنه ماشټر پیژنې ماشټر الله ته پته و چې یاره داسې دور کې به یو ماشټر راځي اوس خو مړ الله دې وبخي مسلمانو اگر چې د جماعت نوم اسلامي دی نور میں پکې څه کار نشته خو هغه وایي تنقید سے کوئی بھی بالا تر نہیں وایي هلکه تنقید نه صحابه بالا تر دي تنقید نه صحابه بالا تر دي نو چې دا ورځ وه کومه ورځ وه پرونی ورځ وه او الحمدلله نوجوانانو په ښه طریقه جوړه کړه په داسې کړې ده چې همزیمه دښکه د تورو لپاره ډېره ده او دې نوجوان نسل او چې هر چې د هغه داسې مینه او محبت وساتي ځکه چې صحابه زمونږ څه دي محسن دي صحابه زمونږ څه دي محسن دي موږ ته قرآن راوړي اسلام والا څوک دي د دین اسلام پیش کولو والا څوک دي صحابه موږ دے کی بگوتی نو خبر خلقو تا پیش کوا خبر پیش کوا خوستا تاریخ نو دے پدی باطل و راج او یقیناً پدی تاریخ کہ امیر معاویہ ظالم کی پیش کرے دے یو عمران شکل و صورت ولور کړل قربان شم د الله د ذات نه د خپل د محمد مصطفی د یارانو داسې صفائی کوي داسې دومره عادل پیش کا چې هغه عدل کوونکی انصاف کوونکی څومره پورته کا دومره شخصیت اخکارا کا اخکارا سمجھ کے راضی کا نا خبر نو یاد ساتھ کہ کم خلقو دا سکا نا خود تبا دی ولی تبا دی زکا چی صحابہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی یار نبی علیہ السلام چوئی کنا الصحابی کن نجوم دا ولی ہوئی زما صحابہ دا ستورو پا شانتی دی زما شرانو تاسو ہے پا ستورو کی دا سی ستورے مولی دے چی دا غر آنا نہیں چی دا بازی لگونی دا غوی پا مقابل بازی ستورے غر ورکوٹے ټول صحابه دي ټول هدایت یافته دي او ټول د محمد مصطفی صحبت یافته دي او د محمد مصطفی شاګردان دي او زما ستاسو دي حضور وای محسن دي سدي محسن او چې څوک خپل محسن نه پیژني نو په سړیتوب کې په سړیتوب کې الله چې چرته په قران کې د ایمان خبره کوي نو د ایمان د چا پیش کوي په مثال کې د صحابو ایمان پیش کی د چا ایمان پیش کی د صحابو ایمان پیش کی ما صورت لسته
طرف ته نه ځم، خالي درته مختصره خلاصه وایم چې په دې صورت کې الله زمانه انسان په خساره کې صحیح ده جی. اقوالو ته نه ځم چې د عصر نه کم عصر مراد دی، دا عصر مراد دی ځکه چې په دغه وخت کې فریقتو واپسي ده، د سهار والا د ماښام والا راځي، فلان کې دی فلان کې دی فلان کې دی فلان کې، هغه د درسونو خبرې دي. زه ته مختصر وایم چې والعصر په څه باندې زمانه شاهد ده. انسان لفی یقینا انسان پتاوان کې دی، انسان پتاوان کې دی، تاوان کې دی. څنګه عجیبه خبره ده. دنیا ته راته لغړ پغړ راغلی، کپړې نو ماشاءالله تک سپینه راوړي، تک سپینه لټه ځان سره وړي وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نو دا څنګه خساره شوه؟ نو یا ساته راغلی کو خوځي څخه ونډی، راغلی سوترو خوځي ګناونو کې ځان یې داسې کړلی چې سمې څښا کړ. الله د دې وتو سلاره شته، د دې خسارې نه د بچ کېدو سلاره شته. الله سلور لارې دي. څو لارې دي؟ یا ورته اسباب ووایه چې کم تا ته اساني، خو اسباب ورته مه وایه، اسباب ورته ووایه. الله کمی کمی اسباب دي، کمی کمی آمنوا یو وعملوا الصالحات دعا وتواصوا بالحق درې وتواصوا بالصبر. دا سلور لا دا سلور دي. ځان د خسارې نه وکل غواړي، ځان د وکل غواړي، راشه اولنۍ لاره څه ده؟ مگر انا مؤمنان دي، خدا ایمان کا زماستا ایمان چې په 10 روپۍ هم خرڅېږي، په 10 روپۍ هم ایمان خرڅېږي. توبه وباسه، زماستا ایمان څه ایمان دی سړه؟ دا خو د خولې ایمان دی. یقین وساتئ دا ایمان خالی نوم اغستا آسان دی. الله دې دا زمونږ زړه ته کوز کړي. نن چې دا هر څه ګډ وډ دي که نه، یو بل ته چې مونږ د کورونو غلی وو، د یو بل عزتونو پسې لګېدلي وو، د دې وجه څه ده؟ خالي د ژبې د پاسه لا اله الا الله زړه کې دنده نشته. که چېرې دا زړه ته کوز شوه که نه، قسم دې که بیا مخې ته سونو هم پراته وي، ته به زما څه کار دی وروره؟ اوس چې مخې ته روپۍ هم پراته وي، ته ورته شاته ورته ریسته وګورې څو خو ګوري نه روغ ونې. الله دې رحم وکړي. الا الذین ایمان بقا ناس لکه چې ایمان راوړی دی کاملو خلقو. کامل څوک؟ صحابه. بیا په دغه بقره کې لاړ شه، فإن چېرې ستاسو ایمان توجیه کومه په چې څنګه د صحابه په کومو کومو شیزونو باندې ایمان د صحابو که چېرې ستاسو نو په هدایت باندې گویا چې د صحابو دا ایمان زما ستا د ایمان لپاره څه ده؟ معیار دی. معیار د صحابو دا ایمان معیار دی. راځه په دې ایمان معیار کې د صحابو د ایمان په دې تله کې راځه خپل ایمان تول کا. که دا په دې تله کې برابر نو فقط، او که چېرې په دې کې برابر نو پوه شه چې لا توان ځوان کې روانې. پښتانه ورته توین زوی وایي، توین زوی. په توین زوی کې
یا ګډ وړي یا ساته عزتمندو. او یو خبره تو کم کما آمن الناس فإن آمنوا، اے صحابو دا ایمان معیار دے د چا د ایمان لپاره په زور وای زما ستا د ایمان لپاره. نو دغه صحابو په صف کې امیر معاویه نه دی ولی؟ امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نه دی پکې؟ یقینا. او امیر معمولی صحابی نو، یا معمولی صحابی نو، اغم پر دی پدی من تیر شوی جمعه کی مختصر خبره کړې وه او پدی جمعه کی میو اراده وه خو طبیعت ناساز نو دا موقع طبیعت ناساز او دا خو چې اوس را تاسو هغه محبت د وجې دا سب به د یاري د وجې ولې چې ما کنه راځم دی بیا ټلیفونونه کوي نو کنه پکېږي ان زکام پریشانه کړې ما تبه مې ځان لا خو ما یې دې راتلو کې مې سوچ کو چې دوی ته خو ما ویلو چې یاره زه به امیر معاویه کوم او موقع ملاو نشوا. نو چلو مې په دې والعصر ان الانسان الله زمون په شيوخ په مرونو کې برکات واچي مونږ ته قران خودل یو آیات به خبره حکم په دې صحابو خبره به مو چولو ما او سبب کې اې د صورت هغه خلاصه مو وېما پس نورک باغه جمعه بوله پړاو کم. نو د آصف بای د خفقان نه بزان بچ دغه چې زره ور سړې دي. نو د دې پښوم نو بهرحال غرض چې د صحابو دا ایمان زما ستاله لپاره معیار دی او په دغه صحابو صف کې امیر معاویه هم شامل دي. نو ایمان خو څنګه د صحابو غوندې دا نه چې لس روپو ته د ټینګې نه داسې ایمان هم نه داسې ایمان نه واقعي ایمان ورپسې صالحات موافق عمل نیک اور یا ساتا عمل صالح ستوي چې تا ته شارع خودلې کنه کم کیف ګوري کنه د ځان نو پکې ډنډ او دا یا ساتا سمر پکا خودلې به وعملوا صالحات د ځان نه وبکې ګوتې نه وای ډنډې وبکې نه وای او یقینا په اسکارو کې خو به ډېر خیال ساتي ډېر خیال. او زمونږ مصیبت دی معاشره کې زمونږ دا تورسري نه دي دوی ته چې چا څه ووایي بس دوی پې عمل کوي. زمونږ خوا وی بچې ما ته چا وظیفه خوله ما ووایه بی څه وظیفه ده وی چې په یو اخپه به ودرېږي 200 کسو یاد کړو دا کلمه به ووایي ما به دا وظیفه ته نه ښي د اخپو نه دې خلاصوي الله دي او ودرېږي په یو ولې خیر دی چې یو اخپه ته تمامه شپه داسې ودرېږي دا یو نو خو دې ته وګورئ سړه یقین وساتئ دا وظیفه روایتونه نه دي دا هغه وظیفې به راوباسي سړی به حیران شي. یو سړی زما والدې ته چا وظیفه خوله زمونږ په ګاونډ کې دي مایسا وی د زیارت پر به صورت کاف رومه به 2 رکعات او کې بیا به صورت کاف وایا بیا به لاړ شي غسل بو کې بیا به راشي 2 رکعات بو کې بیا به لاړ شي غسل بیا و کاف مېدا چلو کوي دی مور خوې کنیا خوې دی له پټانکې کې جا نماز وغوړوي دا غي
وزیر غسل خانے تا راضی با او چی بس پورا تاکہ مصیبت تے یار وہ گورا ہوئی دا ذکر نے انکاروں کو نو دا پسو پہ انکار رہا والے نارے چھوے زتا میں تا مارا میگا دا ذکر نہ نچا انکار کر لے نبسو کوکی زلدی دا مشغولہ کا لاسونا دی پکار کے مشغولہ کا پوکانا اللہ تا تا چاہے لچمن پوکانا خود دم رویم وعمل الصالحات کور کم ویناو کئی کوئی چکم دا شارع خودتا خودلی شریعت نثابتی تاستا بیا زمان پا دیڑی سلوا کے سمودا یو وظیفہ خورا شیوا او با چینیا پتی با واچیا دمرا سر با داویا برا دا تختی دا پاس با کی دیا ادا با دا غشی پیغمبر راضی پا دی اللہ حول ولا قوت الا باللہ وس که سوای ویو گوره وی نو دا خرز ویا چی دا غزین پیغمبر را غواری دلتا گوتو نشانونا پاکی او گوره وی پیغمبر را غلو گوتی پاکی وول لا حول ولا قوت الا بالله یار دا سدی یار دا سدی دا سدی دیتا گوره خیال کوئی لغونی وعمل الصالحات عمل زتا نمنا کوم دو رکاتو کا دا دو طاقت دی دو کا سلورو کا شپگو کا یو پیر تسبیح ہوایا دو پیر ہوایا دری پیر ہوایا نشویلی ہر مانزن روستو دا چکم تسبیحات فاطمی دی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہوایا 30 پیر ہوایا 30 پیر نشویلی 10 پیر ہوایا تا اخ ہوایا چکم سیدی آغا طرف تا نزی انا میگی غر تا خیگی خسو کم پا غر کی پاتے کیگی دا غرا دتی زیم پا سبا رازا تا زمان نو یا ساتی عزت مندو وعمل الصالحات چی عمل بھی نیک خود کم طریقہ باندے ستاد ازرت طریقہ نانا شریعت موافق او یقین چی تا شریعت موافق خبر دی شروع کر وَتَوَآصَوْا بِالْحَقِّ تا با پخپل دا حق دا شروش دا حق پخپل نورو تم دا حق تلقین کوا دا حق ویناگانے کوا نورو تم ترغیب ور کوا ترغیب ور کوا او یقینا دا حق ویل ندی دا معمولی خبر ندا خوا دا لویا زڑا غواری لویا زڑا ستاسو دا مشرانو دا خلی آغا ماتل یو ماشون پلارا ناسو مور پیرالا وی جاڑلے وی ولی جاڑے وی آبای زری شاویم خلق ما ہوئی وی دا سا خبر دا تبری شاوی خلق ما تا ہوئی وی آو دخ کا خبر دا وی آبای دخ کا خبر دا وی زن آبای میری شاوی تمی اموائی وی زبدی ولی وو ویش کتاب زبدی ولی ویا وی تماتا دا ہویا چی زمان پلار آتا کوان نو استاد استرگی چونو سرکولو تا سضرورت چی شرک شو پا مخولا سا اگه گو رمانوی چی زری شاوی دا ریشا ندی دا دیر گران کار دیو دا وسمنونی نیچی چلی خواه زاقپل دی طلبا مرگرو تا دا زمان زوانان دی راتلون کی وقت انشاءاللہ دا زمان پیشوا دی دا زمان لیڈران دی خودو تا دومرا ویما چی دا خودی دا پارا اے دا حق پا وینا کی دا چالی حازم مکوا دا چالی حازم مکوا دا نا چی یرا سو کما نا داو پکی نہیں ابراہیم علیہ السلام تو گو رکھانا پلار دے خواہ او قوم دے تیم دے معمولی پلار آزار نظم چی دا اتروا کا پلار و کدا دا بیا خود طلباو خبری دی خو قرآن کی ورطا پلار ہوئی نو پلار دے نو ختم ہے اینن دا نمرود دا
نمرود فیصله ترسو پورې بچی دو خلکوی بوتا لوی خپل په یو بوت باندې داسې لاس کېښو که نه هغه به معتبر بوت ګڼلی کېده لکه څنګه چې نوجوان خفه کېږي خو به نه که نه تاسو د کرکټ شونقیان یې بیټونه خو ټول دي ټولې لوړې دي نو سفره خو پکې نشته که نه خو چې یو لوړې بیټ هغې د پاسه د یو کلاړي دسخطي نو د هغې څومره ډیمانډ دي یا لکه دای نه دا دسخط پې د چا دی وي د هغې ځان له ډیمانډ نو د ابراهیم علیه السلام پلار به چې خالي په یو بوت باندې داسې لاس دا پلان کی لاس علماء وی چې په کم ټیم کې ابراهیم علیه السلام مسله شروع کوله که نه تقریبا په هغه وخت کې 400 جنکۍ د ده په کور کې پیغلې وې دا خلکو منښتونه ورکړي جنکو به خپلو په قونسو باندې کور به وله جارو کو داسې پلاره معمولی پلار وقومک فی مبین غټه خبره ده که نه گمراه وګوره که نه اوس داسې پلارو او ابراهیم څه وایي انی اراکه وقومک فی ضلال مبین نو په حق کې به د چا لحاظ نه ساتي ښه دا لحاظ به نه ساتي او کوشش وکړئ علماو دې طلباو ته وایم چې خپل په خپو باندې ودرېږئ چې چا ته هم ستاسو ضرورت نه ځان الله ته محتاج قسم دی که دا خلک خدای ستا خپله رانوست خو څه چلو کو زما غوندې چې کومه بلکل هسې په نامه باندې مولیاني هغو دا سم مولیان بدنامه کړه زما غوندې چې کوم تش لوښي که نه هغوی سم مولیان بدنامه کړه ولې زما غوندې چې تش لوښی مولا غوندې تش غوندې څنګه چې زه بېکاره یم نو چې عوام الناس غریب خالي داسې جیب ته نسوار راوباسي دی چېرته ماله سره وباسي نو دی به څه حقه مسله وکړي مړه دی به څه ووایي خبره مړه چې دی نظري چا په جیبونو نظر مه ساته نظر ساته هغه د خزانو بادشاه والا هغه باندې نظر ساته چې الله ته جیتا کله نا کله زمونږ بعضې ملګري زما خو دار چا سره ګپ یو ملګري راته مولي صاحب دعا راله وکړه چې خدای پرېوانه پیسې راکړي بیا ته ګوره نو ما ولې زه د قرض ویم چې تاله به دعا کوم تاله خدای پرېوانه راکړي بیا به په تا پسې راځم کوچ 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 کوم ډایرکټ زه چې ته په ما پسې راځې کوچ کوچ کوې د قرض تاله ډایرکټ غواړم چې خدای چا ته راوړم هلته په دې زړه په سمه خبر خوله به خبره وکړي غواړم تاله غواړم بیا به تا ته محتاجه کېږم ډایرکټ ولې یو ته نه محتاجه کېږم مړه څښه منه زه نو یاد ساتئ علما دا طلباو ملګرو ته زموږ دا کشران راتلونکي وخت کې دا علما جوړېدونکي دي انشاءالله ځان کلک کړئ کلک جرت بهر میدان کې ځان راولی چې سترګې ګڼ به داسې دې میدان کې به راځي څوک به ته یو شانتې سترګې راوباسي څوک به بریتو له تا د سترګو نه یاري کچرې د نو بس انګا بانګا به چې کله به یو غر ولې کله به بل غر ولې اکه د چا پتا نو به زویلې بنش دا یره د زړه نه وباسه یره د یو الله پیدا کوي
یره د یو الله پیدا کړي د چا سترګو ته مه ګوره اما چا بریتو ته ګوره چا ته ګوره بره الله ته ګوره او چې په کم ځای ته ناستې د دې ځای مقام ته ګوره چې دا منبر رسول دی چې په دې نو بیا به کم ځای حق وایي مړه بیا به کم ځای حق وایي نو وتواصوا بالحق دا به ځان کې پیدا کوي نو هغې به حق وایي او که دا نه پیدا نو بیا خوره چینګم نو خوله چینګم خوره نو توم خوای دا بد پکې زه ویم لکه څنګه چې زمونږ د دې دا چې کومې پښتانو دا تپي اخلم نور پې تاسو ښه پوهئ دوی اوسه پورې تاسو چېرته د دوی پړ مو لیدل دی خو چې کم یې هلکه وي وړي ما ستا خبره واورېده که نه ته وړي خو چې هلته لاړ چې وي ته هم وړي نو دا پړ پکې ځېمه پکې ما سمزو مداخلو دا زمونږ لبه ده دې ته به د چا پلاټینګ شي الغوټو من الغوټ ولو کان پیشو سر مثال خو د پاکستاني پولیس دی تاسو ته خو په ورانه کې خیر دی تاسو حق ویلی شئ چې ته غلطه دې وکړه ته ناکاره ناحقه ته تا چېرته ویلي و څه پورې څه وکړم سړی نو بیا به کته وی بیا ځان ټینګ که کته خدای نه ویریږه وتواصوا بالحق حق وایه حق ستاسو د پښتنو خولې خبرې دي که نه وي لوړ به د چا لپاره و د رور نسبیله حقه خبره به چا لکو د رور لپاره لوړ چلی حقه خبره نه کوي ظالمه خپل قرآن خو پرېږده ده چې سبیله او خبر د خدای نو خپل په دې ټینګ که که نه یا خپل په هغه وینا هم نه ټینګېږي مثال دی د ګرګټ رنګ بدلی را بدلی کله د یو رنګ دی کله د بل رنګ دی نو یا ساته علماو طلباو وتواصوا بالحق رنگ به نه بدلوئ رنگ به نه بدلوئ کېږي بس بیا به چینګم خورې ټول عمر بیا په چینګم باندې کار نه کېږي دا چینګم به د خولې نه توکې کولاویږي او چې کله تا حق کو کنه نو یا ساته خلک به ستا مخالفت شروع کی څوک به کنځل کوي څوک به بد وي څوک به وي چې دا داسې دی پیغمبر ته خلکو نه دی پرېښی نو زما ستا څه مقام دی یار پیغمبر ته خلکو ساحر ویلی نه دی ویله مجنون ویلی نه دی ویله قصاب نه دی ویله د پیغمبر په کور والا تهمت نه دی لګوله بغض او دشمنی راغستې وه چې د چا په نکاح کې د پیغمبر لونه وي په هغوی پسې به لاړه وي طلاق وله ورکړه طلاق وله ورکړه طلاق د پیغمبر کې زخر نه و اچولي پیغمبر به در کړی نه و پیغمبر نه دی معاف کړی خلکو یاره ته به د پیغمبر په لاره روانې حق به وایي نو ستا څه خیال دی خلک به وایي چې پلان کې زنده‌باد زنده‌باد تمه که کوي نو بیا حق نشي ویلی چې کله تا حق ووي او دا سترګې پټې شوې نو الله په خپله به آواز وکړي چې پلان کې زنده‌باد دا دی د ټول عمر لپاره دا خو همیشه زنده‌باد نه مړه دنیا کې څوک زنده‌بادي ایسے خو مرداباد که چاہتے ہیں مرداباد سوچ نہ کئی خلی کیا دی نو پاکستان دے گا نا ڈولگی دا ٹنگی ندی نارو دا ٹنگی ندی نو یا ساتا مسئلہ مسائل برازی نو تا پدی کی سلورم اللہ رخی وَتَوَآسَوْا بِالصَّبْرُ ید با آکا صبر باندی تبهم دا صبر تلقی صبر لوی مقام لئی
اوس که صبر طرف ته لاړ شمه نو صبر د ابراهیم ځان له مقام دی، د صبر د یعقوب ځان له مقام دی، د صبر د ایوب ځان له مقام دی، د صبر د محمد مصطفی ځان له مقام دی. هغه طرف ته نه ځمه، خو خالي دومره درته ویمه چې د صبر تعلق د اول وخت سره. کم وخت سره؟ په زوره وایه کم وخت سره؟ اول وخت سره. وروستو که ته بیا صبر کوې که نه کې پخپله به صبر کوې. د صبر د اول وخت سره غم راغی صبر زمونږ دا چې دي رومبی زړه تش کی بیا وروستي زما صبر دی، نو چې نه کوې بله لاره دې شته؟ د صبر تعلق د اول وخت سره دی. نو عزتمندو عرض مې دا کو په دې صورت کې الله انسان د خسارې تذکره وکړه او بیا د هغه خسارې نه د وتو څو لارې ذکر کړي؟ څلور لارې. که ځان د دې خسارې نه نو راشه په دې څلورو لارو باندې چې د دې خسارې نه بچ شي. عزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.